پلار زما یو دشمن او دشمن او شراب اسکلیو او د شرابو په نشه کې د غر څوکې ته ختلو او داسې نشه کې و چې نږدې و چې دی به د غر نه راپریوتی و او دی به مړ شوی و خو زما دشمنه مو ما ورته بیا مو کتل دوه مې پې خفه شو وروختم او د دې خپل مخ نه مې کپړه ته وکړه هسې نه چې دی ما سیکي او بیا وشرمېږي چې دا خو زما دشمن دی او ما سره احسان وکړو کتابونو کې واقع لیکلې ده یو بوډا سړی و د هغه 3 زامن و چې کله مرګ ته نږدې شو بچي را جمع کړل ورته ویل داسې کار دی بچي و چې زه مرمه او زه مرګ ته نږدې یم دا خپل مال خپله ځمکه دا په تاسو کې تقسیمومه بعضې پلاران وي هغه بچو له مرګ نه زه جمدېم زه نه تقسیمومه نو سبا چې هغه مړ شي بچي بیا وال ټکول لانجې او کونجې هغه بچي چې هغه د خپل منځ کې ډېره مینه محبت وي بیا د کور د وجې نه د پټو د وجې نه د پیسو د وجې نه د خپل رورونه چې کوم دي دشمنان وګرځي دا پلار قمقلتوب وي دی بوډا د خپل بچي را جمع کړل وی تاسو د خپل مال تقسیمومه هر چا له خپل حصه ورکومه حصې ټوله تقسیم کړله لږ شان چې کوم دي جواهرات او قیمتي سامان ځان سره کېغوستو او بچو ته ویل بچو ویل چې په تاسو کې چا د ټول نه لویه نیکي وکړه زما د ژوند پورې وی دا جواهرات او دا قیمتي مال به هغه له ورکوم چې چا کې لویه نیکي وکړه داسې پلار وایه زموږ اکثر پلاران داسې ویل چېرې چا د تربور رسم لو او دشمني رانه وکتله او ډزې وکړو دا زما نرد لري په هغې وله مونږ ډاډ ورکوو دا بوډا دې بچو ته وایي چې بچا په تاسو کې غټه نیکي وکړه دا پیسې او جواهرات به هغه له ورکوم یو زوی لږه موده پس راغی ورته ویل پلاره ویه جواهرات ماله راکړه ما یو نیکي کړې ده پلار ورته ویل څه نیکي دې کړې ده یاره وایي ما باندې یو کس را سره پیسې امانت ایښودې وې نه چېرته ګواو نه د چا مخکې را کړې وې نو پلاره کو زه ورته منکر شوي چې تا مال نه دي را کړې نو ما نه هغه پیسې او اخیستې نه شوې خو ما بیا هم د مسلمانۍ لحاظ وساتو او ځان ته مسلمان ویلې نو ما هغه خپل امانت واپس ورکو پلار ورته دا څه نیکي ده مړه صرف ځان د ګناه نه بچ کړو دا خو نیکي ده نو بل زوی راغی ورته ویل پلاره وی هغه جواهرات او پیسې او مال او خزانې مال راکړه ما یو نیکي کړې ده پلار ورته ویل څه نیکي دې کړې ده و یاره زه روان وم په یو پل باندې او یو دریاب کې یو کس پرېوتو اوبو وړو او ډېر خلک ولاړو چا رانیوې نه شو او ما دریاب ته ورودانګل خپل ځان مې د مرګ په خطره کې ورواچو هغه مسلمان ما رونیو او بار مې اوچې ته راوخېجو نو ما ډېره غټه نیکي کړې ده دا مال خال مال راکړه پلار ورته ویل دا خو نیکي ده نه مړه خو زما په ژوند کې ستا نه بل نیکي ونه کړه بیا به تا درکړم خو دا خو دونه خاص نیکي نه ده درېیم زوی راغی پلار ته چې کوم دی وایي دی خو ورته ونه وي چې مال راکړه خو خپله کارګزاري ورته بیانونه کوي پلاره زما یو دشمن او دشمن او شراب یې څکلي او د شرابو په نشه کې د غر څوکې ته ختلو او داسې نشه کې و چې نږدې و چې دی به د غر نه راپریوتی و او دی به مړ شوی و خو زما دشمنه مو ما ورته بیا مو کتل دوه مې پې خفه شو وروختم او د دې خپل مخ نه مې کپړه ته وکړه هسې نه چې دی ما سیکي او بیا وشرمېږي چې دا خو زما دشمن دی او ما سره احسان وکړو نو ځان یې مړته ونښو او لاړمه د شپې په تیاره کې ورته ناست وم هلته او په تیاره کې په دې اوږه باندې راواغېستو او لاندې مې راکوز کو خپل کور ته مې ورسو د مرګ نه مې بچ کو پلار ورته چې کوم دی وي دی خو راشه بچي زما چې کم جواهرات او کم قیمتي مال سنبال کړو د هغې مستحق دی هغه مال یې وله ورکړو بیا ورته سویل وی بچي اصل نیکي هغه ده چې د دشمن سره وپرېږي چې دغه ستا دشمن و د ستا مرګ پسې ګرځېدو لیکن تا ورسره بیا هم نیکي وکړه د مرګ نه دې بچ کو راکوز دې کو نو زما دا کم قیمتي سامان دی او دا جواهرات دي دا ته واخله لهذا کمال اخلاق داري چې څوک تا سره بد کړي ته ورسره خو کې څوک د زړه ښه کړي خامخا به ورسره ښه کړي